کله چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام وفات شو، په صحابه باندې ډېر یو ناشنا کیفیت د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، زړونه غمجن وو، تکلیف وو ځکه چې محبوب ترې لاړی او د نبي علیه الصلاة والسلام په وفات سره اختلاف پیدا شو. اختلاف ته حل کولو دپاره بهترین حل هغه صحابو موږ ته ښودلی دی. اول اختلاف د نبی علیه الصلاة والسلام په وفات باندې پیدا شو او الله هسې چاله مقام نه وي ورکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مقام چې دی دا په څه وجه دی؟ تر دې پورې چې په دغه اختلاف کې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هم واقع شوی او توره یې راغستې وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مرګ په باره کې به خبره نه کوئ. نو هغه اختلاف هم الله رب العالمین د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خولې مبارک باندې ختم کړ. د دویم اختلاف چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام جسد مبارک پروت و، نو دا واقع شو چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام خخو به کوم ځای کې، قبر به یې کوم ځای کې وي، او دا ډېرو کمو خلکو ته پته ده. ناشنا حدیث مهاجر وی، هجرت کوونکی مکې والا و چې نبی علیه الصلاة والسلام به مونږه مکې ته وړو، ولې هلته د الله رسول پیدا شوی دی، هلته د الله رسول علیه الصلاة والسلام وړوکوالي تیر کړی دی، ځواني پرې راغلې ده، الله ورته نبوت او بعثت ورکړی دی، رسالت یې ورکړی دی، هلته دعوت کړی دی، هغلته کې خپلوان دي، هلته قوم قبیله ده او هلته نیکو اسماعیل علیه الصلاة والسلام خښ دی. نو په دې وجه باندې دا دلیل دا وي. انصارو دا خبره وکړه چې د نبي علیه الصلاة والسلام دا په مدینه کې ښخېږي ځکه چې ملګري دلته کې دي او هجرت یې دلته کړی دی. دا د انصارو دلیل. بعضې خلکو وی چې نه، نبي علیه الصلاة والسلام به ارض مقدس بیت المقدس او فلسطین او شام ته وړو ځکه چې هلته انبیا ښخ دي. د نبي علیه الصلاة والسلام نیکو ابراهیم علیه الصلاة والسلام هلته ښخ دی. درې خبرې راغلي او د درې واړو دلایل مضبوط دي. مکه کې ښخو ولې هلته پیدا دی، مبعوث دی، رسالت دی، نبوت دی. مدینه کې ښخو، هجرت یې کړی دی، ملګري دي، دوستان دي، وخت یې تېر کړ دی او ریاست دی، د اسلام د کارونو د شرعي مرکز دی. او درېیمه خبره چې بیت المقدس. خو اختلاف حل پسې شو د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت باندې. دا خبره چې کله ګڼه شوه، مونږ تاسو هم په کارونه کې یو عبرت ته خبره ده، د سوچ و فکر خبره ده. ټول صحابه خو اختلاف په سنت باندې ختم شو. نو موږ هم په کار دي اختلافات چې راځي نو د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت باندې ختم کړو. د الله د رسول سنت راغی نو صحابه خپلې خبرې پرېښودې. نو موږ تاسو هم په کار دي د الله د رسول خبر راشي، د نبي علیه الصلاة والسلام خبره مخکې کړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی چې یقینا انبیا ان الانبیاء یدفنون حیث یقبضون. انبیا په هغه ځای کې دفن کیږي چې په کوم ځای کې دی الله روح واخلي، یعنی په کوم کټ کې چې نبی علیه الصلاة والسلام روح مبارک د جسد مبارک نه ووت، د دغې کټ ته لاندې به نبی علیه الصلاة والسلام ښخېږي. دی مدفن وي، ځای د دفن کولو. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا حدیث ته نبی علیه السلام نه اورېدلی و. نو یو خبره خو ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د ابوبکر ډېر نزدېکت و، د ډېرو اختلافاتو حل. دویمه خبره هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لاسو باندې بې شمېره د 30 نه سوا اختلافات د صحابو په وخت کې د ابوبکر صدیق په لاسو باندې حل شوي دي، لکه د خلافت په مسله کې هم. او بله چې د نبی علیه الصلاة والسلام دا قبر مبارک کوم ځای کې دی، نو دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته هغه حدیث وی چاته نو یاد، یو دو ته یاد چې پیغمبر کوم ځای کې وفات شي په هغه ځای کې دا قبر وي. دا نن چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام په کوم مسجد نبوي او ګنبد خضرا د لاندې چې کوم قبر دی په دې کې ښخ دی، نبی علیه الصلاة والسلام دې باره کې حدیث ویل چې پیغمبران هغه ځای کې ښخېږي کوم ځای کې چې دفن شي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د آرام ځای دی او په دغه ځای کې د نبی علیه الصلاة والسلام قبر دی.
نبی